دغه رنګ د آخرت په مسائلو کې خلکو تزیر ورکوي چې الله پاک به جنت درکړي، الله به در خپل دیدار درکړي. نو د جنت خبره ور سره کوي، د آخرت د خیر خبره ورته یادوي او وعده د الله ورته بیانوي. او نفرت کې خلق مغرضوي چې جنت ته داخله دي نشي او جنت پسترګو نشي لیدلې او قبر کې به دومره سختي وي، د حشر په میدان کې به دومره سختي وي، دوزخ ته وځي. نو خلق بیا په نفرت کې وګرځيږي. نو ډېر خلق داسي چې هغه سم دوزخ ته زمانو منو بیا سدي چې نیک اعمال کوم، نو بیا په نفرت کې وګرځيږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خلق ته دین آسان کوي او تکلیف دین ورته سختوي، ما سختي کې خلق مغرضوي. او د آخرت په امور کې خلق ته زیری ورکوي د الله پاک د ثوابونو، د الله پاک د دیدار او د الله د نعمتونو. او خلق په نفرت کې مغرضوي چې صرف د دوزخ او د الله د عذابونو خبره ورته کې، بیا په نفرت کې پروزي. نو د الله پاک د رحم امید بکټ کې او پرې به دي. دا د حدیث مقصد ده. دی حدیث کې مونږ او تاسو ته یو زبردست مسله ده. لوی مسئله پکې دوه دي. اگر کدا د رسول الله مبارک حدیث ته علما وی دا د هغه حدیث نه ده چې دا جوامع الکلم ده. دی کې نبی له صلوات و سلام دریاب را جمع کړه ده په دې سلور کلماتو کې. خلوی خبره پکې دو دماغو کې یاد ساتي. یو خبره ده چې د انسان د پاره الله پاک دو کورونه برابر کړي، یو د دنیا او یو د آخرت. یو د دنیا زندگی ده د مرګ نه پهلا، او یو د آخرت زندگی ده د مرګ نه بعد. د دنیا زندگی دا د عمل زندگی ده، دی کې به مسلمان اعمال کوي، بس د عمل سره به تعلقي. او د آخرت زندگی دا د دې دنیا د عمل د بدلی زندگی ده. نو آخرت کې با عمل نه، خدا عمل بدله به چې چا دنیا کې سکړی دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کلمات ویلي دي، سلور کلمات ویلي دي. نو د دو کلماتو تعلق د دنیا سره ده او د دو کلماتو تعلق د آخرت سره ده. نو حضور فرمایي چې دنیا خدار الاعمال ده، عمل بکې. نو خلق به عمل څنګه کوي چې کار ولا آسان کې کنه، کار ولا آسان کې نو خلق به عملو کی کنه. او چې تو ورته ګران کار ګران کې نو خلق به څه عملو کی، او چې کم عمل کې نو هغه ورته خګرانه. نو ډېر خلق د دې وجنه دا اعتکاف سره د ډېرو خلکو شوق نشته، ولی دا بے عمل چې دینو شیخان دا سے چل کئی چې اعتکاف تکین نو سر پټ کړی او مخ پټ کړی او خبرې نه کوي او پن و سرای نو پاغي لیکل کوي. دا چې څومره دي تاسو ګورئ دی با علم نه کړي. الکه د دومره ساده چې دومره سخت اعتکاف کې چې مخدم پکې پټ کړی او خبرم نه کې او پن او کاغذ د سرای پاغي باندې لیکل کې، نو چې ستاده حالت تخلق ګوري نو اعتکاف تبیا کینی
دا خو ته خلق په نفرت کې ورځي. دا سکه زمونږ د دین او د اسلام مسله دا ده، اعتکاف ته بدن نکینه دن نکیږي. دا صادری زوړندولم زمونږ شریعت ګورې نه دی ویلي. دا رستنی علماء یو تجویز پیش کړی دی چې یو سړی اعتکاف ته جمعات کې کینی نو که صادری زوړن نه نو هر سړی برازي او دنیوي خبرې به ورسره کوي، نو دا کار به وباسي. نو دا صرف یو علامه ده. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول مدینه منوره او مکه مکرمه ته بوزي. نو آلته چې لاړې نو آلته په سونو خلق په اعتکاف ناستی او صادری نه زوړندې کړي. او زمونږ د علم او د فقها په کتابونو کې په یو کتاب کې صادر زوړندل نشته. دا صرف رستنی علماء یو تجویز پیش کړي چې بیا به خلق دا سړی د کار وباسي چې د معتکف او د غیر معتکف په منځ کې لږ پته لګيږي. صرف دا یو تجویز دی، دا یو تجویز دی. نو خلقو تبا نو دې مخم پټ کی او خبرم نه کوي او پن وسره یو لیکل کوي بار تم چیزینو مخه پټ کړي. الک اعتکاف الک داس اعتکاف به سوک څنګه بیا کوي؟ دا خو آزاد خلق دی، عوام دی، تو سره دا چلو کې. او بل دا چې بل سړی اعتکاف تکینی کنه او مخه سرګن کړي نو دا نور خلق ورپسې خان دي راشه کنه د اعتکاف تناست اعتکاف سوک داسې کوي. نو د خلکو په نظر کې خیسته اعتکاف د دین او د اسلام والا اعتکاف کم یو دی چې مخ دې پټ کړ یو خبر نه کې او په پین لیکل کې. دا خو پکې نشته. نو دا اکثر چې دی صوفیان کوي خودی سره اکثر علم نه کمزوری د علم په اعتبار سره. دا سه مکوي زمونږ اسلام او دین وای دا سه عمل خلکو توخایا چې آسان ای اسانتیا کوي. دنیا دارالاعمال دا دنیا دارالاعمال. نو چې خلکو ته عمل آسان کې نو خلک به وکي کنه. او چې ته ورته خبره ګرانه کې پښتانه وای د پیشنه پیشن خان ولا جوړ کې نو بیا غا عمل کوي او خو بیا عمل نشي کوله. نو اسانتیا حضور وای خلکو باندې د اعمال ورته آسان کوي او سختی په خلکو مراولي پرېد چې اعمال کوي. خیال هم دې کنه یا یو سړی خیرات کوي الکه خیرات کوم ته ورته خیرات کې خو نری روجي په خې کا غټ هغه ویره غټ په خې نه کې ګوره او دا به خلک در پورې خان دي او دا بدا چلی دا غینه یو دی نری په خې کا کنه ناغه ویره غټ خو نری په خول نه شمو غټ خلک را پورې خان بس پرېدا یوم نه پخ. نو نبی علیہ السلام وای خلقو ته مسائل او اعمال آسان کی دنیا دارالاعمال دا پرید چې خلق عملونه کوي منځونه ولا آسان کوي چې کوي روزي ولا آسان کوي چې کوي اعتکافونه ولا آسان کوي چې کوي حجونه ولا آسان کوي چې کوي زکاتونه ولا آسان کوي چې ور کوي ذکر ولا آسان کوي چې کوي درود شریف ولا آسان کوي چې کوي دنیا خدارالاعمال دا بس شابه مونږ او تاسو صدا حکم دی چې مونږ او تاسو بس دنیا کې عمل کو بس. نو عمل به ډیر څوک کوي چې آسان نه وبې کو کنه او چې ګران نه بیا خو ډیر ګران ده. نو حضور زکه وایي چې یسرو ولا تعسرو خلق مشکل کې مغرزوي خلق سخت مسئلے خلق تمکوا نرم مسئلے ورتاو کا او اعمال ورته بیان کچ بس کئیے